چنانچه کعب بن اشرف دا یو يهودي و دی لاړو ځان سره سلويخ کسان واغستل بیت الله شریف ته او الته ابو سفیان ته ویل چې سلويخ کسان مارا اوس دي او سلويخ کسان تک او لاړ وشو د بیت الله شریف پرده به ونیسو غلاف او الته وعده کو حلف بوچت کو او په واخلو ک په مونږ باندې حمله کیږي د نبی رسول الله طرف نه تاسو به مدد لراځي او که تاسو باندې حمله کیږي مونږ به تاسو مدد لراځو دا موحده وشو نبی علیہ السلام ته کله د دې موحدی پته ولګیله د وحی په ذریعه سره د کعب بن اشرف بد نبی علیہ السلام په شان کې توهین کول او ګستاخی به کوله نبی علیہ السلام یو ځل او فرمایل سو به ما د کعب بن اشرف نه خلاص کی دا يهودي د زمان ګستاخی کوي نو د نبی علیہ السلام یو دوجا نثار فاسد محمد ابن مسلمه او حضرت ابو نائله رضی الله تعالی عنهما دا ابو نائله د کعب بن اشرف د ترور جی کېدو کزنیو نو نبی علیہ السلام ته ویل چې ته اجازه راکړه کومه ته اخو دې خو خبرې کو د اسلام خلاف اخلا باندې صرف ځکه چې دا سړی به قتلو یو پلان بکو یو سازش بکو ورته نو اجازه راکړه نبی اسلام اجازه ده کعب بن اشرف د شپې چې کوم دی بار په خپل قلعه کې ودل خپل بیبي سره د شپې دا کسان ورغله او دروازه ورته اوټه کوله خزه ورته وی د आवाज نه ماته پته لګي چې په دې आवाज کې د ویني سمیل له وګمه ده پکې او ته ګوره زه یو عزتمن سړی یم او یو مهمان نواز سړی یم او یو مهمان نواز سړی ته چې د شپې आवाज کې ولا وځي زه ورځم يهودي بهر وروته دا حضرت مسلمه رضی الله عنها ورته یا تاسو نه خسته خوشبوله ګولې ده او کنه ما خو د شیخ سره وعده کړی دی چې هغه په عربو کې د ټول نه زیاته خوشبودار خزه ده دا سر دې لګرا جو کچ لګي ګوي کما سره ولا یو ځل ګوي کو فلار وسه روان دی خبرې کوي یاره دې شکار دی دا صحابي ورته وي چې موږ د نبی سلام نه ډیر تنگ یو یار ډیر ذات تنگ شوی یو موږ لږ مدد وکړو ګوره ما تاسو ته ویل چې دې سړی پیروکاری مکو ایمان مروړی یو څوک دی بس چل دارې عزت الله اصله در کومه چې خطا اصله را کې ګونه بدل کې سب واړي په بدل کې بچ کم دي تاسو ما سره خپل خځه کې نه وای او ته یاره موږ غیرتمن خلک یو موږ څنګه خپل خځه تاسو سره کې نو ته دومره خوبصورت ای موږ په فتنه کې مبتلا شو خدا وته شکارو کې چې خپل ځامن نه سره کېنو په بدل کې اصله در کوم په بدل کې خپل ځامن نه سره کېنو د صحابي ورته وی یاره چې خپل ځامن نه سره په بدل کې کېنو بیا به زموږ بچول خلک تعنی ور کوي به غور به ور کوي چې تاسو خپل پلان په بدل کې پریښ وي چا سره خو یسو کو یاره بس چې تاسو غواړئ دین علاوه بدل درکو پر حال پدریم ځل ورته دا سر خو لګ راجو کړي لګي بوې کما چې څنګه سر ورجو کو او دا سالې تن راقو او تورې بکې خو سر بیل او تنه بیل او د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخ جهنم ته په دې پلان باندې ورسو